چې هغوی الله پاک په خیر او عافیت سره راورسول. زه بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم. معروف مذهبي سکالر، انتهایی مخلص مشفق، مقرر شغل بیان حضرت العلامہ مولانا مفتی زین العظیم صاحب ته چې هغوی د بغداد نه تشریف راوړی دی او ډېر ستړي تکلیفونه هغه یې تېر کړي دي. هغوی له دعوت ورکوم چې هغوی په خپلو بهترینو کلماتو سره زموږ او ستاسو اجتماع پروګرام ته مخاطب شي. حضرت العلامہ مولانا مفتی زین العظیم صاحب. پورائی سبقنا فارغی بڑھاتی خیدی زید یوم الجدا کیگی بڑھاتی خیدی زید یوم الجدا کیگی یوم الجدا مولوی اشرف سے محتمی. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما أو كما قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو او په مدرسة البنات کې راجمع شو پردنشینو خويندو میندو، انتہائی د خوشاله موقع ده چې نن ستاسو په دې علاقه کې عظیم الشان اجتماع ده
چرتا چا قرآن کریم اختتام تا رسول دی نو چا د احادیثو کتابونه دا اختتام تا رسول دی او دای په خوشحالی کی مسلمانان نارینه و زنانه را جمع دی او دینی مذاکره دا قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چې اے محبوبہ تخلق تا یاد دہانی کوا مذاکرہ کوے اولی فإن الذکر تنفع المؤمنین دا یو بل تا یاد دہانی دا ایمان والا تا نفع ورکی دی اجتماعاتو کے دیر فوائدی خو پا دی شرط چې دا پر رسمی توګه باندې منو نکړی شي کله کله یو دینی کاری خو هغه یو رسمی شکل اختیار کی نو بیا نه د هغې روحانیتی نه انواراتی او نه برکاتی محترم مسلمانانو پر رسمی توګه باندې ختمونه اجتماعات څه مطلب یاره بل رز گاون کې مدرسه کې پروګرام شوی او اجتماع شوی وا نو مونږ هم جوړو اجتماع دارنګي بل رز خپلوانو کې د ماشومانو ختمونه شوی نو مونږ هم د خپل ماشومانو ختمونه جوړو نو بیا دې ختمونو کې با ماشومانو تا الکانو تا پټکی ور پسر شي رومالونه ورته علما اغا پسر باندې کی دي جنکو تا لوپټي ور پسر کړی شي او داغي نرست بیا سپریګانې نو هارونا نو ګلونا نو امبیلونا نو دغه امیلونا دا د دې پټکی ندی غوړه غړي بیا محترمو پدې پروګرامونو اجتماعاتو کې یو څو فواید دي چې مونږه کلم داسې اجتماع جوړو چې مونږ پکې د دې خبرو نیت کوو یو محترمو د کوم ماشومانو کغه الکانی ک جنکی ک بنینی ک بنات ک مشرانی ک کشران چا د الله تبارک و تعالی کتاب په تجوید سرا په ناظری سرا په حفظ سرا په تفسیر سرا ترجمه سرا اختتام تورسو کنا دی اجتماع سرا د هغه ختمونو والا یو لوی حوصله افزایو شي بلدا سے اجتماعاتو کې چې کوم مسلمانانو قرآن نه دی لسته نوجوانانی او که مشران او که معصومان داغیم شوق پیدا شي درې محترمو په داسې اجتماعاتو کې دا کوم علما چې غون کال محنت کوي دې باندې دي قسم می دی په الله که څوک منی نو او دې منی او که څوک نه منی نو چاډوي نه منی دا علماء کرام د خلکو د پاره نه کوي الله اکبر کبیره محترمو د دې علماء کرامو یو لوی کردار دی د دې مدارس په دې عالم کې یو لوی کردار دی تاسو په تصور کې لکسات د پاره دا مدارس سیټ تکي د معاشرینا دا دلته چې مونږ ته کوم مشایخ په نظر راځي دا مونږ ته چې په دې دنیا کې دا کم علما کم خطبا کم ائمه اے محترم مسلمانانو چې زمونږ بچو ته د قرآن تعلیم ورکړي چې زمونږ بچو ته د احادیث تعلیم ورکړي د فقه تعلیم ورکړي دا ختم شو چې تا مدارس یو سیټ تک علما به د کوم ځای نه فارغيږي تا چې مدارس د دې معاشرین لری کا بیا به د قرآن کریم حفظ کوونکی کوم ځای تیاریږي کدا مدارس مونږ یو سیټ تک اے محترم مسلمانانو دلته به جمعهتون شاړ شي نو محاذون او ماسکرات بشاړ شي نو مراکز د دین بشاړ شي علما بنیا او د علم هر ناری نو زنانتا
دون ډیر ضرورت دی د دې سا اغستونم ورته زیات د علم ضرورت دی د خوراک سکاک نم ورته زیات د علم ضرورت دی نو محترم مسلمانانو مدارس سره به مینه ساتو محبت به سره ساتو قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند اغي په خطبات حکیم الاسلام کې یو ځای کې ذکر کړي توجه محترمو چې دا چا توجه نه لګلا سوچت کې جزاک الله خیره اغي ذکر کوي په تمام دنیا کې د اسلام او د مسلمانانو د پاره دو پناهګاونه دي چې یو سړی سره پزړه کې د اسلام غم دی د دین غم دی محترم خپکی ګبنا سره زمون پړل کې نن د دین غم نشته قسم می دی په قسم می ته وکړو چرته د دین یو حکم ماتيږي کنه چې ته زمون د سترګو نه جړه راوته ده نه راوته چرته خفقان که چرته پکور کې د یو 2 روپو نقصان وشي کنه دای غم مونږ ته محسوسيږي تکلیف لکه کور کې ماشوم پیاله ما تکړه نو ماشوم بیا مورم وخی نو پلارم وخی ټول ولا کاریږي که چرته پکور کې یو پیاله پیتوي شوی پای باندې خفقان کو اے محترم مسلمانانو که د 10 روپو تاوان شوی کنه اے محترمو یو آیت میرا مخه تشو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با سو نغم کو سورۃ الکهف کې راځي فلعلک باهع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا بغدی ته ویل کیږي کنه چې سړی په دې میز باندې ودرېږي او دې سټا یو پړې ورواچي او بر یو کونډې پورې زوړن کی او دې میز تله تور کی او دې زوړن پاتې شي خودکشي مو ته وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدون مغموم دون غمجن په دې خبره چې داخله کولی ایمان ته ناراضي داخله کولی کامیابی ته ناراضي داخله کولی د خیر خوای خبره نه تسلیمي نو الله رب العزت ورته تسلی را لېږي اے محبوبه ته د دون غم کې لکه د غم نزان وجني فلعلك باهع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا تد غم د وجنا تدون مغموم او دون پریشان د دې خلکو د وجنا دون غم مکوا په دې وجہ احادیث مبارک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بارکی کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس نبی علیہ السلام با د خلقو په ایمان باندې ډیر حرص کو یو روایت کې راځي له عزیز کعزیز المرجل د نبی علیہ السلام سینې مبارکه به خودکار کوا او نن زما استاد سونه سخت دی اے محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا کور تراغي نو خپل بیبي ورته وی اے د الله رسوله ما د پاره دعا وغواړه سو کوته وی عائشہ رضی الله عنها چاته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اسه په ایمان وای تاسو کې چا چاته اوسه پوری خپل بیبي وی چې خاوند مالم دعا کوا چاته ویلی راګ نه کوي الله اکبر داول چې تاسو ته نو چې دا واره تا کوي الله اکبر کبیره نو نبی علیہ السلام کور تراغي زمونږ استاد سود تمام مسلمانانو مور صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا درخواست گئی اے اللہ رسولہ زمانہ پر دعا وغواړه کړه بیبي ورته وی ښا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور زندگی
دې کې مونږ او تاسو د پاره لوی تعلیمات دي ګوره ښه ور د خزي خاون زندگی بسنګي دا مونږ نن په شریعت کې نه زده کوو بلکې د نن نه یو 20-25 سال مخ کې کچرته مولوی سے با په جمعات کې مسله بیان کا چې اے نارینو کور ته نو سلام بکوي دا د قرآن حکم دی دا د پیغمبر ترتیب دی چې کوم نارینا کور ته نو څه کوي السلام علیکم نو بابا با پاسه دوخه زبا خزی ته سلام کوما دې ته پاتې شو نو بیا دا خزه چې د ډوډۍ په خینو ته دې ته کې ناست ځان خپل په خوا کنه دا بیبي چې د جامې وینځي دا بیبي چې د نور د کور خدمتونه کوي ستا د کور صفایانې چې کوي ته په کور کې مزي کوي نو دې ظالم بوي خبر بیانو یا پکې جهالتو زما اوس بیبي ته کور کې سلام کوما الله اکبر کبیره د دینم نه خبرو اے محترم مسلمانانو چونکه دلته مدرسه البنات هم دی څنګه چې نارینه را جمع شوي دارنګ زنانه خويندې میندې بم را جمع شوي د نبی رسول سلام د کور زندگی اغم لګوره خو د دعا دا خبره یاد ساتي د پیغمبر د امت سره د امت د شفقت او غم درد او د دین غم دام یاد ساتي خو لګراشه د نبی رسول سلام د کور د زندگی داغي یو جلک واوره د نبی رسول سلام نا چا تاسو کو اے دا الله حبیبا تاسو زیات مینا د چا سره دا د چا نه تاسو شو جواب برا کوي ګوره محترم د نبی رسول سلام نه تاسو شو ست تاسو چې تاسو د علما دین جواب نه واړم دا نور مسلمانان جواب راکوي د نبی رسول سلام نه تاسو شو اے دا الله رسولا تاسو زیات مینا د چا سره دا سی وته وی نبی علیہ السلام دی زما پټولو کې زیات مینا زما د خپل بیگم سره دا سی وته وی اسه کنن د مجلس کې چا تاسو کو زموږ د ټولو نه چې تاسو زیات مینا چا سره دا په خلیص تاسو راځي چې خپل خزي سره په خلی مون راځي ښا معلومه ده چې تاسو خپل بیبيانو سره مینا نشته الله او کله مولوی صاحب ته دی وي چې تاسو کوي زما بیبي سره ښا لکه تم پکې مولوی صاحب دا تاسو کې وخت سره دی مینا دا اے دا الله رسول نو بیا دی دویم نمبر کې ورپسې مینا د چا سره دا نو نبی رسول سلام وتوی بیا مینا د خپل بیبي او بیگم د پلار د زما د سخر د ابوبکر صدیق سره دا نو جی بیا دې ورپسې مینا چا سره دا نو د عمر بن خطاب همې بل سخر دی اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام یو پیرا امام بیهقی رحمت الله علیه روایت ذکر کړي سودا رضی الله عنها کرا ناستو نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها اولګیدا سهلوا اون ته راوړله نبی علیہ السلام ته او چا کارو بلی بی بی کارو سودا رضی الله عنها کارو نو عائشہ دی سودا ته وی سودا تلوا خوري او توینا غوسه شو چې پیغمبر نن زما مل مدینن ما کار دی او تر ازي او غته خوراک وروړي دا خو زما کار دی سودا او تیزو د الواړو خورم نه دا ګور دنه د کورونو زندگی خره پیغمبر عائشہ وتوي چې خامخا به خوري کني دی خلی پورې د پزور در مګم الوی رواغستا سودا رضی الله عنها ته دی خلی پورې الوا مګله نبی رسول الله نا منظر ګوري ښا نبی رسول الله ته درخواست جمع کړه الله رسوله ته دی عائشہ ته وګوره ما ته خطول خلف الوا باندې ولړله نبی رسول الله متوی داسې کیسه ده چې چا کوم عمل کړي هغه سره ما غشان پکار دینو تعالی د بدلی حق حاصل دی نو سودا را پاسې د الوی رواغس د عائشہ ته خلی پورې ومګله او دواړه ناشتي دي او خلی پورې الوا ده او نبی رسول الله متګوري او مسکیږي ښا داسې د مینې محبت زندگی یو پیرا نبی رسول الله عائشہ ته وی عائشہ وی څنګه دی خوخه ده داسې لګ منډه نو وی ولین د الله رسوله
نو عائشہ رضی اللہ عنہا ګوره محترمو که موږ د احادیث د دې دین اسلام نه کټ کړو زموږ دین غون ختم شو. په دې وجه دا خبره یاد وساتئ زموږ ډېر رونه زموږ ډېر نوجوانان هغه د فیسبوک او د سوشل میډیا د ریسرچرانو نه متاثر وي تباہ برباد شي غریبانان د الله خاطر وکړي د الله د کتاب خاطر وکړي د هغې نه مه متاثره کېږي. د فتنو دور دی د یاد وساتئ محترمو مسلمانانو چې کوم یو سړی هغه وایي د احادیثو د سره ضرورت نشته دا مسلمان نشي کېدی دی قرآن نه مني ښه دا د قرآن منونکي نشي کېدی. ولې ته به د قرآن نه بیا خپله تشریح کې که د دې زمانې د یو تن تشریح واخلئ چې هغه غریب ته دا هیڅ پته نشته. یہ محترم مسلمانانو ته به د دې زمانې د یو تن ښایسته آواز او ښایسته تقریر او ښکلې سټایل او ښکلې ترتیب هغې باندې به اعتماد کې او چې مخکې د امت کم اسلاف او مشایخ تیر شوي او هغې له لته ورکې چې احادیثو ته پکې ضرورت نشته. قرآن کریم کې ګڼ آیتونه دي راشه تی ما په مطلب باندې پوهېږه بس سید استاد زمانم بیا قرآن کریم کې راځي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کله چې پیغمبر بعضی بیبیانو ته پټه خبره وکړه نو دا پټه خبره کومه وه دا کومه بیبي وه دا څه کیسه وه په قرآن کې راشه ما پوهېږه که نه خپله تشریح به ورته کې الله اکبر کې گمراه بشي گمراه فتنه کې به مبتلا شي او دا یاد وساته الحاد کې به مبتلا شي تشکیک کې به مبتلا شي او په احادیثو کې به د شک پیدا شي بیا د قیامت بیا جنت پسې ډرامې حورو غلمانو پسې ډرامې نو کله د معراج د واقعا نه انکار کوا کله تراو نه انکار کوا الله اکبر کبیره دا نن د فتنو دور د محترمو مسلمانانو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا ته وی راځه لک دوړ لګوخه خپلې بیبي سره دونه انډرسټینډینګ دونه مینا دونه محبت. زمونږ په معاشره کې دوه قسمه خلک دي محترمو خفه کېږي خو به نه که نه او که خفه شي د چا به څه وکړي ټول پښتانه میلمه ته ګریوان کې لاس نه شي اچولی. یو داسې دا 30 سال مخکې مشران او یو داسې د دې دور دا ځوانان دې دواړو کې لږ لږ فرق دی د کور په زندګۍ کې. د نن نه 30 سال مخکې مشران چې وو که نه محترمو د دې په مخ کې یو مولوي صاحب د ښځې حقونه نشو بیانولی ګورې ښه چې د ښځې دا حق دی د بیبي دا حق دی بیبي ته به وقت ورکې مینه به ورکې محبت به ورکې د هغې حق به بل چاته نه ورکې هغې سره په خندا خوشحالۍ سره خبرې کې او تاسو د پخوانو مشرانو سره لږ غونته کښېنئ په ایمان دیغه خپل خود ډېر سپک او ډېر بد کته خفه کېږو به نه ګورئ ډېر سپک یې ورته کته. د ثوابې علاقه کې مې د زنانو حقونه ذکر کوله یو بابا په هغه ګڼه کې پاڅېدو وایي استاد ښې راته اوږې ته راوخېجوه سم غوسه شو چې تا د ښځو دونه مقام ذکر که د دې به نان نفقه هم برابرې او د دې دارو درمل به هم برابرې دې ته به راحت او سکون زندګي م ورکې دارنګې دا به والدینو ته په وخت ملاقات ته رسې خپلولي به م ورباندې پالې خرچه به م ورباندې کې ضروریات به م پوره کې دې سره چې ستا باندې کومه مینه لازم ده دا مینه محبت به بل چاته نه ورکې. تاسو خیال نه زمونږ د تبلیغي مراکزو کې مشران وي تاسو شپې جمعې ته شپې ته راځئ که تاسو شپې جمعې ته نه ځئ شپې جمعې ته کله کله ځئ که نه هلته مشران وایي چې تاسو راځئ څه کوئ شپې ته شپې جمعې ته راځئ دا ولې هغې وایي وی ایسې نه ته 10 11 12 بجې واپس کور ته ځې بیا او بیا ور ډبې او شابه ډوډۍ پخه کو چې الله اکبر. عائشہ صدیقه رضی الله عنها وایي یو پیر نبی علیہ السلام د شپې پاسېده که نه نو په کلاره غونته پاسېده نو په کلاره یې ورکولاو که نو په کلاره یې ځان پسې را بند که چې کور کې مې د بیبیانو په آرام کې خلل واقع نشي. او زمونږ دا بعضې مسلمانان
کنا وخت راشي په ور راکې د ډب راپاسا ته لاملاس ته په کور کې شابه ډوډۍ او چې غوبل راوالي غریب راپاسي هغه وی دا خزه خاون بدای نو چې بس ما حیثیت بد وینځي یا بس دا خاون دی دا بد میړه دی دی ورا باندې سترګې روباسي نه محترمو دین اسلام کې زنانو ته ډېر لوی مقام حاصل لخوا ځکه نبی علیہ السلام بیبیانو سره غب شپ خبرې اترې نو د مشرانو خبره مې کوله زمونږ د مشرانو خپل خزو ته ډېر سپک کتلی چې ته په مینه چې ته په خندا هم چې د خپل مشران نه لیدلی کنه چې بیبي سره په خندا بس چې دې کور ته را دننه کېږي ته به سوې چې د پلار د خزې وجلې خبره نشي کولی نو یو دغه مشرانو چې د خپل بیبيانو ته سپک کتلی ان شاء الله چې رز د قیامت کنا دغه زنانه به او دغه نارینه ګریوان به یو دی لاسونه به یو دای چې په دنیا کې د مافیو غوښتا چې ظلم مې د سره کړي زیاتې مې د سره کړي بلا کارونه مې در باندې کړي دي اے محترم دا زنانه زمونږ د پارسونه ځان کړي دا ستا په کور ستا کور ته دا راغلی دا دلته مور نشته دلته پلار نشتا دلته رور نشتا دلته خور نشتا نو انسانیت څه شو محترم دا ستا په کور کې دا پکار دار چې ستا مور اغیله د اغې د مور مینه ورکی چې ستا پلار ورتا ایله د خپل پلار مینه ورکی چې ستا خويندې اغیله د خور مینه ورکی نو په کور کې به دونه خوشحالي دونه برکت وي او کنا دک شانتی نیا دا خواخ دین ګور ته سپک ګوري نو دا نګور مو ته شمخه نو غخاون ته لګي نو په لسمه رضی دی جدا کی محترم اے محترم مسلمانانو دا زنانه د دیلوي کردار دی ګوره یو پیر د خزه خاون مس کې پس کلیش اسرائیل دا سړیو ته مړه د خزه د سکاری سړیا دا خزه ورتوي زبستاو منم دا کور کې یو ماشوم دی د 2.5 کالو کنه کدی د کلار کو زنن زم مور کرا سخادی د التزم کدا ماشوم د کلار کو بس ما اومنله چې دا زنانه پکې پس کېم ندی اخاون توی یو میاش خمیا دا ماشوم بدل د ټول عمر کلارو ما وخته مې استاد بلان اخلاص کی خزلاړه ماشوم پرې خودو دا ماشوم خو سو وخت پورې وته کیلونې ملونې خواګه ورکول کلارو او چې لک سات تیر شي دا ماشوم کو تاسو خیالي ل 7 منټه یا غنټه پوری چې گزارو کی د لامي را یاد شي که امي خډیر خوګنوم دی کنه امي یو بیبي خډیر خوګنوم دی خو چې چای چې چانی دا غنه پتاو لګوا چې نه پکور کې امي او نه پکور کې بیبي نو چې لک وخت تیر شو ماشوم وای ممي امي ډېر خسته نوم نه محترم د چا چې مندي میخه پکې د خپل خاطر وکي مند ته سخت خبره ونه کې پتیزه خبره ورتاونه کې سترګې پیراونه باسه زور نه پیونه کې داغي په आवाज اوچت نه کې आवाज د لوکا چې پلان کیا جی مما دار عالم جی بابا عالم اچھا دا بازي بے خوند غونته نوجوانانی کنه چې مور او توازو کې سوي راته بیا د دې مور داړه درد کیخه نو محترم مسلمانانو د خاوند او د خزي مقابله شروع شو خزه لاړه ماشوم پاتې کو چې داسې لږ وخت تیر شو ماشوم ته ممی را یاد شو وته وی ممی نو بس چې درش یو پلک ته توکو نو ماشوم خو په والو سره نه کلاریږي هغه نور جړاګانې شروع کی خيوم والو داخله متغور پیرچی کا اما ماشوم جړا او ته څو غواړي مړه چې هغه تراوړم اما شوم متأخر کی ما ته پشکالی چینجی پیژنې غریب وسلارو کی ګرځي پنالو کې نو پشکالی چینجی و ترا پیدا ک پغی یو لس منټه کلارو چې لږ سات تیر شو بیا ته مم را یاد شو چې بیا جړا شو روکي دا پلار دی ظالم نور څه غواړي و یو بل چینجیم نو بل چینجی وته راوړو هغه دواړه چینجی یو بل سره جنگول لک کلارو نو بیا وی ممی هغه پلارو ته به دی اوچت کوم دی ډاکټر به راواچو ما ته اوس نور څه غواړي وی شاو مال د دواړه پاخه کا هغه پلار وی دا به مکما خو چې خزي ته پاتې را نشما ابره پور بیا خان دي شرمای به می پلار لګیا دي تبخی کی خو د دواړه چینجی پاخه هغه ته ما شوم دي داسې ارمان دی وته وی شابه
دا به دواړه اوس خورو، یو به ته خورې یو به زه خورم. هغه پلار وی دا چینجی به م زه وخورم خو چې ښځې ته پاتې را نه شم. بس پلار بسم الله وکړه، بسم الله الذي لا يضر به ویلي په شکالي چینجی یو پلار وخوړو یو ماشوم وخوړو. لږ ساعت پس کلارو، لږ ساعت پس بیا جړه شروع کا او دا پلار سم غوسه شو. اوس ولې جاړې زم طلاقه؟ وی تا زما هغه وخوړو ما ستا هغه وخوړو. وای د ما دې توبه یاره د ښځو سره نه کېږي، واقعي دا ښځې نه دي زمونږ دا بچي کلارۍ ښه. دا بیبیانې زمونږ خدمتونه کوي، زمونږ د میلمنو خدمت کوي. او اے محترم مسلمانو ته له دونه سپک ګورې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبي سره منډه موالده، دونه مینا محبت. زمونږ دین اسلام کې دونه وومن رائټس، دونه حقوق نسوا په دې دونه زور ورکړی دی. دا نبی علیہ السلام امت ته ښیي. نبی علیہ السلام کله کله په سفر ځي که نه، بلکې تاسو چې څونه غزوات وګورئ نو خامخا ورسره په غزواتو کې، په دې غزوه کې ورسره ام سلمه وه د حدیبیه په مقام کې. دا وګوره غزوه بن المصطلق کې ورسره عایشه ده، کله ورسره بله بیبي ده، کله ورسره بله بیبي ده. نو نبی علیہ السلام ولې دا بیبیانې ځان سره ګرځوي؟ دا دې دپاره امت ته پکې تعلیم دی ښه، چې دا سړی دا مسلمان چرته په سفر ځي خپله بیبي ورسره ده، په نورو زنانو به نظر نه لګي. دا امت ته د اسانتیا دپاره. نو عایشه صدیقه ترې نه په منډه کې مخکې شوه. نبی علیہ السلام ورته مقابله دې وګټله، سره دې چې تېرې شوې بیا وې راته دوړ لګو، بیا منډه وواله. نبی علیہ السلام ته نه مخکې شو. نبی علیہ السلام ورته وایي عایشې دا مې نه بدله واغسته، مخکې رانه تا منډه ګټلې وه، اوس دنه ما وګټله. څونه په کور کې مزېدار. الله اکبر کبیره. زمونږ د پښتنو کې یو دغه قسمه مشران وو چې هغې زنانو ته هېڅ قسمه د خوشحالۍ د موسکا خبره دا نه ده کړې. او بیا راشه نن په ځوانانو دوی ورپسې مور پلار پرېښوده بیبي پسې ښه. مخکې مشران او د دې دور کشران، د دې هغه میز کې مې دله تقابل ذکر کو چې د نن دور نوجوانان راولګېده، نو مور یې ورپسې پرېښوده، نو پلار یې ورپسې پرېښوده. نو محترم مسلمانانو وایي که ده خو دا ده او دا سمه خانقابه ده، د مور نه یو درجه اوچته ده. نو سار او غرمه او ماښام د ښځې نه طوافونه کوي. که ښځه ورته وایي کینه نو کیني، چې ښځه ورته شابه پاسه نو پاسي. نو دا هم خوند نه کوي محترمو ښه. خپله بیبي به په وکې چې شریعت څه وایي. دې خوا د مور پلار حقونه دي، د بیبي ځان ته حقونه دي، د رونو خویندو د عزیزانو رشته دارانو ځان ته حقونه دي. نو اے محترم مسلمانانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه کې د امتیانو غم، د دین غم. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته وی اے دا الله رسوله ما د پاره د الله په دربار کې سوال وکا. نبی علیہ السلام لاس پورته ک، خپل بیبي ته دعا کوي اللهم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت. یا اللہ دا عائشہ تمام کمی کو تاہی دا رضی دشپے پٹو خکارا دا عرص ماب کے. عائشہ صدیقہ پا دی دعا دیر زیادہ خوشحال شوا. نو نبی علیہ السلام و تویے عائشہ ایسرو کی دعائی زما پا دعا خوشحال شوی. وی اے دا اللہ رسولہ وما لی لا یسرنی دعاو کا، ستا پا دی دون قیمتی دعا با زولی نو خوشحالی گما. اے مسلمانانو د بونیر دکڑپے، اے د جماعت مشرانو، دا خبره قابل غور دا. نبی علیہ السلام و توی عائشی تا نن د دعا درخواست وکا، ما تا تا دعا وکا، تا پا دی دعا سونا دیر خوشحال شوی. قسم می دی پا اللہ دا دعا زخپل ہر یو امتی تا ہر مانز پسکو. خبر پا نشوی پیغمبر وی زدا دعا چاہتا کوم ہر امتی تے کوم او ہر مانز پسیم کوما. دا پیغمبر پڑھ کے دون دا امت غم چھ زما دا امت دا دی کمی کو تا ہی مافی. نو اے محترم مسلمانانو چھ زما استا پڑھلکیم دا دین دا پارا درد او غم دا موجودی. باقی دا دین پکار کے
چې ته د دین مهنت کې د اچا پروا مکوا چا خپل صفایانه م پیش کوا کلو مٹکار کوا تم دی عباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دا یاد ساته محترمو دا یو فلسفي قول دی کنه چا خپل صفایانه م پیش کوا کتا سو دا وای نو په قران لازم چې دا سینما دا کیسه ما کوي چاته ولی ورته سونه مسلمانان چې دي کې زموږ څخه پیجنګلو دي څخه پیجنګلو نه دي کزه په دې کې د چا په نظر کې سپکیم کنه نو که زه غسل وکم او زه راشم په دې جمعات کې دیره د قران باندې داسې لاس کېدم کنه چې زه داسې ما او د دې په نظر کې زه بل شانته ما دې نه مطمئنېږي ستا چې بدخوا دی کنه ستا بدخوا په ایس یو لین سره ستا خیر خوا نشي کېدی د دې پړه کې ګند دی د دې پړه کې خیری دی د دې پړه کې بغض دی د دې پړه کې تکبر دی د خپل مرګرو مخ پی وایي د دارنګ د خپل اکابر پسیم بکواس کوي د هغه نتورک چې د یو صحیح عقیده خو دلې دا دلې د توحید او سنت دا مزامین خو دلې دي د داغي د وجنه نن په دنیا کې ممتاز زندگی تیری ځکه څوک کیسه کتاري کوي څوک د باچاګانو کیسه څوک د وزیرانو کیسه څوک د ملنګانو کیسه او تا ته یو نیټورک تعالی د قران په لاس کې درکړي تعالی احادیث صحیحه په لاس کې درکړي تعالی د شرکیات او بدعات پہچان کړي داغي مذمت هم د بیان کړي دي اے محترم مسلمانانو د شرکیات او تردید درته کړي دي د بت پرسته د قبر پرسته د پیر پرسته داغي نه ته متنه پر کړي او تر لګي هغه جماعت پسې لوړ راغسته دي هغه جماعت پسې ننتا هغه کولاړه راغسته د تبرګي دی راغسته دي بغي اعتراضونه او دا چل دی او دا چل دی دا احسان فراموش تنی کنه دنه الله خیر نه خوري او لګه مودباد ګورا دی په نورو فتنو کې مبتلا شوی ښا د دبا هغه انجام به غلطي داولې دغه د کمزې نه سجده کړي کوم صحیح عقیده کم رد شرکیاتو رد بدعاتو رد رسمونو رد رواجونو هغه پریخو دو او په تجدد کې مبتلا شو متجددینو پس روان شو اے محترم مسلمانانو دا یاد ساته د دین په کار کې به سختي راځي مشکلات به راځي پریشانې به راځي داو ګورا پیغمبران خو ډېر لوی خلکو هغه پیغمبران علیهم السلام کله چې د دین کار وکړه کله چې دین بیان کا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی خلق ته صفا دعوت ورک چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اے خلقو بندگی واځي الله لو کې نو سر واځي الله لکته کې مصیبتونو کې را مدد شچغي واځي الله ته وخه بل څوک مرا مدد کوي نظر و نیاز او منختی دا الله نه علاوه د بل چا په نوم مور کوي دا سونه خيسته مسله توحید بیان کا نو سوچ خلکو ته هارونه واچول خلکو ور باندې ګلونه وشیندل نجی نه ګوره د هغه پیغمبر مخالفت شو قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين هغه غټان وته مړت گمراه ګوره نو علیہ السلام ته پیغمبر دې ته گمراه نو علیہ السلام و تگریوان کے لاس نہ چاہیے اخلاق د انبیاء ګورا ورتوی یا قوم لیس بی ضلال از گمراہ نیما لیکن ز ولکنی رسول من رب العالمین ز رب العالمین د طرف نه راغلی ما کار می سره خپل پروګرام و توازح کئ زما کار سره ابلغکم رسالات ربی در پیغامات د تبلیغ د تکوم نو د انبیاء کار تبلیغ خلکو ته دین رسول پدې کې خپل مشقت خپل صلاحیت استعداد لګول دا مدارس دا درسونه دا قرآن بیانول دا سی روزه دا چلا دا هم دغه تبلیغ یو ترتیب دی کنه وبلغکم رسالات ربی وانصح لكم استاسو خیر خوای لټوما نو ته چې د دین کار کې لکه به د خیر خوای جذبی چې زمانه خلکو ته خیر منتقل شي زما د وجنه په دې کلو کې علما پیدا شي زما د وجنه حافظ ګوري الکه دا مرګري می چلې ته لګلو ماشاءالله ګوره زندگی بدل شو چلې ولګولا او راتلو سره بچي ډایرکټ مدرسې ته ولګلو ښا
دا رنګ وګوره هغه کاکا ته می ویلی و چې یو بچی به مدرسې ته راکې خبره زما ومنله زما مینت یې ومنلو زه یو علاقې ته لاړم دې ثوابې کې نو راسره نوجوانان میلو شو 4-5 کسانو او ډیر زیات احترام او مینه محبت ما دې بچی ماونه پیژندې وږي تاسو یو 15 کاله مخکې زموږ علاقې ته راغلي وې نو تا پکې وی چې نوجوانانو کې بسوک علم ته تیار شي ځکه چې علم کې د دنیا عزت دی د آخرت عزت دی کته صحیح علم حاصل کنا کته سبا مړ شي ستا ملامه ستا په مرګ نه بنديږي ستا د والدینو ملامه ستا داغي په مرګ نه بنديږي دا علما دا قاریان دا حفاظ چې دې سونه مهنت کوي کنه دې سره چې سونه خلق ملا تړ دي تعاون وسره کوي د دې په ملا باندې لاس گدي او دارنګ په ملې ډبې چې ماشاءالله مخکې زمونږ در سره یو او د دې والدین داغي ملامیم نه بنديږي محترمو نو جی تاسو اعلان کړو نو غوي مون 15 درجو کیوخه نو زمون په داسترګي یخې شو د خپل مور پلار نو تاسو تم ویم اې د کړپی مسلمانانو چې یو بچي د مدرسې ته غواړو څنګه خوخره چا خوخره صرف دا خبره کنه چې پکور کې مو د علم رڼا راشي او اے محترم مسلمانانو ما د حدیث پاک سلسله استلوا نبی علیہ السلام فرمایي صنفان من اهل النار لم ارهما 2 قسم جهنميان دي مال لیدلی نه دا برستو دور کې راځي هغه دور کې دا 2 قسم جهنميان نو یو نبی علیہ السلام فرمایي یو هغه قوم دی چې چوکي مکیرا پیدا کړي سټیکونه وسره دي چوکونو کې ولاړ دي او خلق وخی ظلم زیاتې وسره کوي او دویم نبی رسول سلام فرمایي اغه زنانا کاسیات عاریات جامع چولی دي خدا جامع په جامو حساب نه دي کاسیات عاریات جامع چولی دي باوجود د جامو نه بربندي دي پیغمبر دا عاریات دي محدثین وایي په خوانو کتابونو د محدثینو کې ذکر کړي وې د دې کې منافقت دی اسی جامع غټه چولی دي خو پړ کې بے حیايي دا پړ کې زنا ته اعلان دی دادی تا جامع په جامو حساب نه دي خو بعضی محدثین د دې دور ذکر کوي چې کاسیات عاریات جامع شتا خو جامع په جامو ځکه حساب نه دي لستونی نیمګړې اوس خو پکې بغیر د لستونو دغه زنانه دي او پنسي دونه بر جوړی کړی اے محترم مسلمانانو داسې خويند میندې باریک لوپټا دا لوپټا په لوپټا نه حساب په دې لعنت راوريږي محترمو مسلمانانو ته دې وختب پټي او دا اسلام دې ته سیفټي ورکړل ها نن د مغرب خلک سوي دا د زنانو سره ظلم دی نه محترمو دا زنانو سره ظلم نه دی زموږ دین اسلام وای دا زنانا دا حرم دی دا محترمی دی دا دونا محترمی دی کنا د دې بدن دا خو پرې دوا د دې جامع خو پرې دوا چې د دې په لپټم د بل چا نظرونه لګي دا خو ته اسلام عزت ور کړی دی دا په برکه کې په پرده کې د دې حسن دی د دې زیور دا حیا ده نو نبی علیہ السلام فرمائی کاسیات عاریات مائلات ممیلات دا نور خلق تمایل کیږي نو خلق ځان طرف تمایل کوي نبی علیہ السلام فرمائی دا زنانا رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ د دې زنانو په وختو کې ځان لکم سه نه کوي راغونډي کې او دې کې یو د وغون ته ګوب جوړ کیخه د جهنم زنانه نه خدا زمونږ دا خويند میندې چې دې مدرسې ته راځي دی به دا مسائل د حیا خلکو ته بیانې علاقه کې بیا انقلاب راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخلن الجنه دا زنانا دا نری لباس والا دا چست او ټیټ لباس والا دا نیمګړی لباس والا زنانا چې خلکو ته اعلان کوي خلک ځان طرف تمایل کوي ته وختونه یو ګوب جوړ کړی سر د پاسا نبی علیہ السلام فرمایي جنت ته بنشي داخلي دي ولا یجدن ریحها د جنت خوشبو ور باندې حرام ده ز یو خپل وخت نه مته مولانا صاحب ویل چیر تاسو دریو تر اورسه یو لسته منټه ز لیټ اورسه دما دا غي ز معذرت کومه د سواړې په دې بازار کې ډیر کاپیره شو نو که تاسو زموږ د وجنه وخت کې
رستوال راغلی ز پای باندې معذرت کوم. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.